والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وأتباعه أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إله العالمين منغستا دخوف پیغمبر محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم کہ خاتم النبیین دے داغ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت کی روتیو او پا دے سڑکون باندے ولاڑیو الہ العالمین پرز دا قیامتم دا دغ محبوب پیغمبر دا جنڈے لاندے راولا الہ العالمین دیر فرفتن دور دے داغ خلقنا چی اغینا توقوم نکی گی آخر داس کم خبر دا چې په دومره لوی عهدې باندې خلک ناست دي او بیا داسې فیصلې وکړي چې هغه نه عقل مني، هغه نه اسلام مني، هغه د انسان انسانیت هم نه مني. الله رب العالمین دی دغه خلکو ته اول هدایت نصیب کړي او که د هدایت قابل نه الله دې د مخ د ځمکې پناه کړي. الہ العالمین دا د دغه کورسۍ اهل نه دي، ځکه دا کورسۍ دا خو دوی ته ډېره لوی ښکاري، دوی ته دا خپلې فیصلې ډېرې لوی ښکاري، خو زمونږ د الله فیصله هغه مونږ مسلمانانو ته منظور ده او مقبول ده. الہ العالمین مونږ د خپل الله او د خپل پیغمبر چې الله کم شان دی او د محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم کم شان دی هغې دپاره الہ العالمین مونږ خپل ځانونه قربانولو ته تیار یو. الہ العالمین مونږ د خپلو بچو ته د خپلو نسو کړوسو ته الله د دغه پیغمبر په ناموس باندې مونږ قربانۍ ته تیار یو. الله تعالی دې مونږ د دغه خپل پیغمبر په ناموس باندې قربان کړي. الہ العالمین دې خلکو خدا وی چې مونږ علما پیل کړل او په دې میدان کې به څوک ني، خو دا خبره یې د ذهن نه وباسي په دې میدان کې به انشاءالله بچې د دیوبند هغه به ستا په مقابله کې ولاړي او دا سوچ د خیال نه وباسه، دغه سوچونه پرېږده چې ګینه دې ملک کې به دغه نظام راشي او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ناموس او د ختم نبوت دغه ایک به ته ختم کې دا به زمونږ د مسلمانانو په وینو باندې دې له قرباني ورکوو انشاءالله. دا خو لا د دې یو قرباني دا نه ده لکه زمونږ وړاندیني مشرانو لکه لاهور ځمکه هغه ګواه ده چې هغوی 10,000 قربانۍ هغه شهادتونه ورکړه. الله تعالی دې د هغوی شهادتونه خپل دربار کې قبول او منظور کړي. الله مونږ دا وعده کوو که کله مقرره خدایه مونږ به خپل ځانونه پیش کوو، مونږ به دې دپاره د هرې قربانۍ دپاره تیار یو. کمې وعدې چې علماو درنه واغېښتې انشاءالله چې کله یې درته آواز وکړو هره موقع کې به مونږ خپل هر څه به پرېږدو او د خپل ناموس رسالت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره به میدان ته راوځو، دقسې میدان کې به ولاړ یو. نن دا لږه شانتې ګرمي ده، الله تعالی د دغه خپل محبوب پیغمبر په خاطره مه د ورځ د قیامت د هغې ګرمۍ نه محفوظ وساته. دا کوم علماو چې تقاریر وکړه د خپل پیغمبر د محبت دپاره ډېرونو چې دا کومه تر اوسه پورې په دې میدان کې ولاړ دي الله دا هر قدم ورته تحت الثرا پورې په تله د میزان کې واچوه. الہ العالمین کم خلک چې د پیغمبر دشمنان دي، کم خلک چې د ناموس رسالت دشمنان دي، کم خلک چې د ختم نبوت دشمنان دي الہ العالمین د مخ د ځمکې نه یې پناه کا. الہ العالمین د هغوی څومره ملګري دي الله نیست نابود یې کړي. الله رب العالمین احسان وکړه فلسطین مسلمانانو ته دعا وکړه ډېر څه حالت کې دي. قسم دې نن اسلامي دنیا هغه ټوله اوده پرته نن زما د خور زما د بچي زما د رور هغه ټوټې هغه څوک راغونډولی نه شي. الہ العالمین هغوی ګوټو بو دپاره څومره لوی انتظارونه کوي څښه او بس کي. اے الله د مسلمان محبت د هغې سره پیدا کا. یا الله د هغې دپاره څنګه چې محمود غزنوي سلطان صلاح الدین ایوبي یا الله دقسې یو مرد مجاهد پیدا کا. دغه اسرائیل خدا په خپل قهر تباه برباد کا.
امریکا برطانیه او داغي څومره ملګري الله تعالی دې نیست نابود کړي او الله دې زمونږ او ستاسو دا ناسته ولاړه او دا دومره وخت ایستل الله تعالی دا زمونږ د آخر خاتمې سبب وګرځوه. خدای موږ د ټولو نه راضي شه. د مسلمانانو زړونو کې خدای د خپل محبوب پیغمبر سره مینه محبت پیدا کړه. هغې سره مینه محبت دا دی چې الله تعالی زمونږ او تاسو ته د خپل محبوب پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هر سنت عمل باندې الله موږ او دوی ته توفیق را نصیب کړه. خدای موږ دا غیر سیزونو نه هغې نه محفوظ وساته. پروردګار دې ملک په خپل غیبي طاقت د ملک نظام قرآن وګرځئ. خدای دې لعنتي نظام نه خلاص کړي. الہ العالمین زموږ په حال باندې رحم وکړي. او الله ستاسو راتل او دا ناسته او دا ولاړه د دې علماو راتل الله دا ټول د خپل رضا د پاره وګرځئ. خدای موږ نه راضي شي. زموږ آخره خاتمه په ایمان کې. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمته.